په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب که دلته کېږدي نو په خپله به کوي په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب که دلته کېږدي نو په خپله به کوي د پوهې او د زړورتیا اباسینه او زرکرنګې خو باتورخویه بیبیانو د دې ډېرې لویې ادارې ډایرکټر صاحب قاضي صاحب او ټولو خانانو او بیبیانو سلامونه او عزتونه خبره دا ده چې ریاض مونږه سفاریاتۍ کوي سړی د دې کارونو تاریان چې وجود یې ولې او موټی سړی دی خو پړه کې یو لوی سمندر پروت دی داسې معلومېږي چې خضر علیه السلام یې په سر باندې لاس راښکلی دی داسې معلومېږي چې خاپیرو د پخله کې تکلي داسې معلومېږي چې منظرو یې پانډۍ چې دي هغه ښکلې کړي کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې کله دایداره کله جوړیداره کله ادیبان روزوه کله جشنونه کوه کله اخوا د ضلع د چوکۍ خاوندانو سره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخیستو دې خوا شاعري ده نثر دی خبرې دي ادارې دي زه خو پاک اریان کړی ما خو شکر دی چې په دې خاوره داسې بختور او پوه خلک شته اوس خبره دا ده چې دا خو به کېږي ملګرو دونه څه ویلي دي په دونه بې ترسۍ سره غلو کړی دی چې شاته ترې وږی هم نه دی پاتې شوی چې زه یې راوچت خبره دا ده وروره وایي زما ودې جذبې بیا ویښې کړې زما ودې جذبې بیا ویښې کړې او شرنګ د بنګلو چې له ګودره خور شو نو ښه خبره ده نن دا ملګري راغلي دي پوهان راغلي شاعران دي هره نمونه پوهان او ښکلي خلک راغلي دي او زموږ دا ملګری ستایي او حقه خبره ده چې په دې کې د ستاینې ځای شته خو وروره یو خبره کوو د دغه کتاب به تاسو لولئ څه پې دومره خبرې وشوې چې په واورو کې لار ماته کړه سړی پوه شي چې دا سړی څه غواړي او څه یې لیکلي دي پړی که متل ورسره خو زه ته یو خبره کومه چې څوک لګیا دي تاسو ته خبرې زه ته هم خبرې ستا ژبه ورکه دا د ژبې نه خلاصه او د نفسیاتو خبره دا ده چې یو کان ته غلام کې او ته یې ګونګی کې نو ژبه ته چې دی ګونګی شي چې دی بیا نه خبر که خپل ظلم ورسره څوک وکړي زیاتې ورسره وکړي زور ورسره وکړي چې دی چاته خپل حال هم نه شي ویلی یو خو ستا ژبه ترولی شي دغه شانتې بیا که ته وګورې نو په خپله غني خاوره کې په ګلرنګه خاوره کې ستا سره په دې 40 کاله کې څه او اوس لا مړ هم زه شوم او پړ هم زه شوم بیا ته وګوره ستا غني کلتور دی چې په دنیا کې ته پرتل بل ته ټپولی شي تا په نصاب کې څوک نه پرېږدي ستا مشر څوک نه پرېږدي تا کلتور ته ښه کلتور څوک نه وایي بیا د هغې نه اخواونه ستا مشران دي ستا خاوره ده ستا دود دستور دی ستا مشر چې څومره کار کړی دی یقین په خدای وکړه که تاسو یې په جوره ولولئ دغه کار خو پیریان هم نشي کولی لکه زموږ یې مشران نشي کولی نو چې هغه د منځه وړي او ستا د مضمون یې لرې کوي نو غدار هم دی کافر هم دی هندو هم دی دا ولې دی ته که کله هم خپل حق غواړې نو تا به هندوکۍ هم تا به کمیونیسټۍ هم او تا به غدارکۍ هم ولې چې دا لیکلي خپل قام نه دې وشو کوي چې د هغه نیولو ته اسان شي او ستا وسایل ولري موږ داسې ژوند ته نه جوړ یو نه یې قبله او نه یې منو وایي که دلته اوسې نو جواز به د خپل ژوند ورکوي
که دلته اوسي نو جواز به د خپل ژوند ورکوي په پښتونخوا کې د پښتو نه تېښته څنګه کوي زه ما که څوک پېژني تا که څوک پېژني په دې پښتو دې پېژني تا زه په پلازو نه پېژنم تا زه په ګریبونو نه پېژنم تا زه په کیش باندې نه پېژنم د کابل سړی که ما ته زړه سر وایي نو په دې پښتو یې راته وایي که نه د هغه سره زما څه نو تاسو یو مننه وکړئ هر څوک چې دپاره د خدای په دې خپله ژبه ټینګ ودرېږي چې دا ژبه د نه ورکړي که یوه ژبه د نه ورک شوه خدای ګواه دی که بل شی دې نه کړي او په دې خلک لګیا دی دا تخته یې دا ډېر حده پورې دا وتښتوله دې له خبره راله که نه چې زمونږ ګل ګل ماشومان چې مونږ خاپیري راوړي دي اوس دې پیري جوړېږي هغه په پښتو کې شماره نه پېژني هغه په کور کې د خور مور او د ورندار او د دې نومونه د پښتو نومونه نه پېژني شماره نه پېژني دا نه پېژني لاندې تسلي تاسو ما په هغه میندو والله وویله بیا کې به بچو د څه خونه کوله هغه هم د منځه وتښتېده ولې کومه ژبه چې د تجارت ژبه نه د ټریډ ژبه نه د دفتر ژبه نه د کتاب ژبه نه د نصاب ژبه نه په تندر یې څوک وایي تاسو دونه اوږده خلک یې سره زما چای نه راله او سی پیک یې جوړاو سی پیک ته وګوره چې ته د کلکیت د څنډو نه راوځې نو د آمو دریابه پورې زما په خاوره کې ځي نو تا یې پوښتنه تا د خپلې ژبې تپوس کړی چې په دې کې به ټریډ لینګویج کمیږي نو چې سهار په وخت باندې خپل غاب ونه کړي او خپله خبره ونه کړي نو د ورخه تېرې اوبه دي خو بیا نه راځي او بل دا خو په یو سړي باندې نه کېږي ما دې خاورې نه قرباني ورکړې دې مطلب دا دی چې د دغه سزا څوک راکوي که نه دا ګز او دا میدان ښکلی خلک ناست یې ټول د علم او د پوهې خلک یې په لوی هندوستان کې په 1857 کې یو جنګ ازادي شوې ده او رانی جان سي مشري کړ د هغې نه واړه د سن 1947 پورې د کم کجاز وی چې خبره کوي ما ته دې مخامخ شي دا ګز او دا میدان کتابونه موجود تاریخ موجود نصاب موجود که زما د قربانۍ تپوس کې نو د دې ملاکنډ نه تپوس د امبیلې نه تپوس که د بابړې نه تپوس که د سپین تنګي نه لنډه به یې کو د خنې نه تپوس که د ګټې نه تپوس که د لوټې نه تپوس اوس ما مار وجل ما خو وجل ته راسره څه پخوا کې څه کوي نو چې ما قرباني ورکړه زه دې وویستی نو وروره زه خپله خبره پاکه کړم زه چا د مور د ډوډۍ سره نه یم راغلی زه شجره لرم زه خاوره لرم دا به دې مخکې راکړم زه شجره لرم زه خاوره لرم زه نسب لرم زه پوهه لرم زه کلتور لرم زه ژبه لرم زه یو آزاد بنده یم که زما کلتور څوک مني زما ژبه څوک مني زما مشران څوک مني زما تاریخ څوک مني زما په وسایلو باندې زما اختیار مني نو که د چا بل چا شته او که نشته خو زه او ګبو سره یو ځای ومنو خو لا اله الا الله محمد رسول الله که زما په دې څیزونو کې یو هم څوک نه مني او که د چا څه منم دا زموږ په دې سوات تاسو ټول د سوات خلک یې تاسو را د 16 اکتوبر 1998 د 2010 پورې څوک دا سړي څوک د کوم ځای نه راغلي چا راوستي په بالډر دا دومره مړتکي بمان او بارود او دا څنګه راغله زه خو د وطن بالډر ساتم دا څنګه راغله زه به څه جلال شم د کشمیر سړی نه لالیږي د پنجاب نه لالیږي د سند نه لالیږي د بلوچستان نه لالیږي ما ښه سړی پاتې شوی د پالالو ما خو پوج دی له ساتلی و په درنه تنخواه مې ساتلی و پولیس مې ساتلی و انټیلیجنس مې ساتلی چې ماما ته تنخواه ده خو ما به ساتلی زه د حق نه لرم چې زه په دې خاوره کې تپوس کوم چې هلکه زه به څه کې لرم ولې د څه مقصد دا څوک به د کوم ځای نه راغلی په دې به موږ څوک نه پوه کړي نو بهرحال دې هلک بېرنګه خط راکړی څه خبرې به مو کړې وې خو لکه جونه به کوو شی دا دی
وی تا خو زما د ورکې پوره تابیا کړې ده زه پېښور یم زه کابل یم زه به نه ورکېږم زه څنګه ورک شم زه بل ورکوم زه د ورکېدو نه یم خو زما بدې ورځې په ما په کور کې زما په کوڅه کې زما په ګاونډ کې سهولتکار پیدا شو او د هغه خلکو نه یې لږې پیسې واخیستې موږ یې کمړو که موږ د سهولتکار غوږونه په هغه وخت کې تمبولې دا چې بلوم شو بل د تاسو اریان یم ښکلي خلک یې پوه خلک یې عزتمند خلک د سړي په کور کې چېرته په یو غوجل کې اور ولګي نو خلک پلوه د مالت راغونډ شي وروره دا چا دا څنګه اوس څه لکه دا دومره غمیزه پر موږ تېره شوه تاسو چېرته دوه درې کسان یو ځای شوي چې لکه په دې خبره باندې دا څوک و د کوم ځای نه ده موږ ولې نه راوړو نو د دغه به کټین نه راوړي تاسو درې کسه چېرته په کوڅه کې یو ځای شوي په روغه خبره باندې وباس کړی چې لکه د څوک و موږ ولې نه راوړو نو بهرحال کېږي به وایي ماښاماران د غاړې تاو کړل ماښاماران د غاړې تاو کړل څه چرمخۍ صحیح چې چل صحیح دردونه ما به یو پیره ناست وي زه په هر میدان ناست بېلې شوی سړی دی خو زما اوږدوالی یا غفلت یا تاسو ورته څه وایه هغې له ما سره دا لوبې کړي نو بهرحال تاسو د خپلو بچو ګوره زمونږ پښتو دیات ته راورسېده که نه نومونه به یې نالو بیا به ته ووایم په ځینو سکولونو کې بورډونه لګول دي یا پشت بولنا منع ہے تاسو یې خو لیکل جاړئ تاسو یې خو لوستل جاړئ هغوی بول نه منع ہے دا ستا په آزاد وطن کې دا ته د یو سکول پرنسپل ته تللی چې لکه پرنسپل صاحب ته پښتن یې مور دې پښتانه ده زما دا بچی پښتن دی زه پښتن یم ته زما دې بچي نه خدای ورکړی حق ولې نه خو موږ ټول غلي خیر دی زما ګلالی پکې سبقوی پتلونه چوي دا په دې باندې کلچر محفوظ کېږي په تا دومره دغه تېر شي ستا سره میډیا شته ستا سره چینل شته ستا رساله شته ستا اخبار شته څنګه ځي څنګه کام کوي یا خو نه ما مطلب دی راځئ چې غوږونه ونیسه ته اوبه وباسئ چې پښتون نه پښتون نه یم مزې کوه هغه ته نه هم دغه شی جوړوي چې ته اقرار وکړې زه پښتون نه یم نو که تاسو دا خبرې ما وکړې په دې باندې به کسر منګه د خپل استاد ریاض خان وایي ریاض دغه خبرې کړي دي خو ما په ډېر خامه په پریشانۍ باندې وکړې زه بچي زه بېرګه ښه دی او په پریشانۍ او هغه په ډېره ښکلې اسانه طریقه په کلیواله ژبه کې د خپل ماحول په ژبه کې او هغه کارونه چې هغه کېږي ګوره وروره ستا په شاعرۍ کې د قام جړه نشته د قام اړتیا نشته د قام اریانه نشته ته څه په دې زه ستا شاعري کې تا ولولم چې هغه د رلو جړۍ د خیاله خیاله په یار پسې ځګلي ما راوړي نیم پوهېږي په دا ډول په دې کې دا مسلې تاسو ماته ووایئ ما د قامي شاعري نه که مؤلف کا ما د خپلو وسایلو نه خبر کا ما سره چې څومره زور ظلم کېږي ما د هغې نه خبر کا ما چې څومره څوک عزته کوي ما د هغې نه خبر کا شاعري خو دا نه ده چې وره او تر یو ځای کړي زه شاعر یم شاعر سترګې دي بنا سترګې دي سترګې د ده ټول په کلېغۍ او په سماج باندې نظر دی د تاسو وکړئ ستا دومره زه کله کله دې باندینو وطنونو ته مې څوک وغواړي په خدای په قرآن کې دې پښتنو جوړو په شارجه کې په دوبۍ کې په سعودي نشم ویلی ته ټول کړي او ملکونه په دې کې وینې د خره ژوند دی ولکه تا له چې خدای پاک یوازې په نسوات کې څونه اوبه درکړې ده ته ما ته په پنجاب کې د اټک نه واله د جهلمه پورې اوبه وښایه زه به ومنم ما که یوه ورځ په پنجاب باندې خپلې اوبه بندې کړې نه باقي به وباسي زما سره ځنګل دی زما سره خپلې اوبه دي زما سره بجلۍ ده زما سره ډیمونه دي زما سره ګاسونه دي زما سره کویله ده زما سره تیل دي زه به څه غواړم هلکه زه خو دا خلک په تسوات پرې میوو باندې هم ساتلی شم نو بهرحال وایي سمه په نره د پیران ګریوان ته لاس اچوم
سمه پنډره د فرعون ګریوان ته لاس اچوم چې د موسی غوندې د ډېرو پرځولو وړ شم. ډېره ډېره مننه.